أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بني اسرائیل د فرعونانو نه سره در کالی واغستلو په دې وجه چې تاسو حکومت د کالی راکې زمونږ خادي دا غیلزو دا بني اسرائیل چې دا د دې فرعونانو قبطیانو غلامانو د فرعون چې دا کم قوم او د قبطیان وته وي کوم چې د موسی علی السلام قوم هغه د بني اسرائیل وي وسار مونږ زو خادي لو کالی راکې جوهر یو د خپل اقانه مالک نه کالی وخته وری وته کو چې کله نیمه شپه شوانو دوی د خپل کورونه ووتلو موسی علیه السلام خو سره جرګه کړې وه چې د شپې به وځو به هجرت وکړو چې سهار شو کله چې به فرعونیان پاڅېدل نو چې وایي کته نو یو بني اسرائیل هم په کور کې نشته کورونه خالي خوشې پراته دي نو دوی وایي چې یار دا موږ سره دوکه وکړه او خادی له نه دي تللی بلکې دوی هجرت وکړو زمونږ نه لاړ وتښتېده د فرعون د لښکر روان شو چې زو چې واپس یې راولو یا ورسره جنګ وکړو چې کله موسی علیه السلام د دریاب غاړه ته ورسېد او شاته فرعونیان پسې راله موسی علیه السلام د دریاب لاره ورکړه پورې وته او فرعونیان سره د لښکره چې دغه هلاک شو دوی چې کوم کالي راغستې ول په د هغوی نه هغه کالي دوی سره پاتې شو او دوی دریاب نه پورې وتله هغه د دریاب نه را پورې پاتې شو سب د دریاب ټول لاو شو چې کله پورې وتل نو څه وخت تیر شو نو موسی علیه السلام ته دې قوم وویل چې زمونږ دپاره یو آیین پکار دی یو دستور پکار دی یو قانون پکار دی چې په هغې مونږ خپلې فیصلې کوو نو ښه به نه یو کتاب نو موسی علیه السلام چې دا خو ولې نه الله ته سوال وکړو چې رب کریمه ما ته خو یو کتاب پکار دی یو دستور پکار دی چې زه په هغې باندې د قوم فیصلې کوم د قوم رهنمایي پرې کوم نو موسی علیه السلام ته الله وفرمایل چې ای موسی ته به دغه ځای پرېږدې هجرت پکې او خپل قوم هم پرېږده او راځه کوهي تور ته لاړ شه او کوهي تور په غر به تا ته چې دی نو هلته چیله پخه کړو د چیلې نه پس به تا ته چې دی نو بیا دغه کتاب میلاو شي چې موسی علیه السلام کله کوهي تور ته لاړو نو الله ورته چې دی نو وفرمایل چې ای موسی ته به دلته اوس 10 روژې ونیسه 10 یوه میاشت او اعتکاف وکړه تا ته به بیا چې دی نو کتاب د هغې نه پس به بیا تا ته کتاب درکړم چې موسی علیه السلام په کوه طور کې چې دی نو یو میاشت روژې ونیوې او اعتکاف یې وکړو نو په 10مه ورځ موسی علیه السلام په روژې په حالت کې خوشحاله و چې اوس په کتاب راکوي ماته الله نو په 10مه ورځ باندې موسی علیه السلام چې د کله د الله دیدار راتله د الله خبرې به الله سره کولې هغه کم خاص دي د جوتلنو نو چې راشه حسین د الله سره خبرې کومه نو میسواک وو چې خولې نه مې دا غزونه میسواک راوغسته دی وو ځکه د روژهدار حدیث شریف کې راځي روژهدار د خولې نه یو بوی ځي د معدې نه راوځي د اګرامې شانتي نو هغه الله ته د مشکو انبرو نه خوښه ده موسی علیه السلام د میسواک د روژې په حالت کې مازدیګر ټیم چې کله هغه ځای ته لاړ نو الله طرف نه آواز راغی ورته ولې میسواک وو دا چې میسواک و ستا خوله کې چې کوم بوی و هغه ما ته ډېره محبوب وه د روژې په حالات کې اوس په 10 ورځې نور اعتکاف کې او 10 ورځې به روژه هم نیسي څلوېښت ورځې موسی علیه السلام پوره کړې خو دا زمونږ دپاره نه
د هغه موسی علیه السلام خپل خاصیتو زمونږ دپاره مسواک چې دی مسواک دا لازمي څیز دی او هر ټیم پروژه کې هم ویلی شو پروژه کې بیا ډېر بهتر دی لکه د غاښونو کې څه دغې نه ښه خو دی خو هغه به کې دغه شي اوزي لاړ شي زمونږ دپاره خو ډېر ښه دی مسواک مونږ به هر ټیم به وو زمونږ دپاره پابندي نشته هم موسی علیه السلام خپل خاصیت و څلوېښت ورځې موسی علیه السلام چله وکړه او څلوېښت ورځې روژې ونیوې څلوېښت ورځو نه پس ورته الله طرف نه بیا هم کلامي وشوه چې ای موسی تا ته اوس ما کتاب درکړو تورات تا خپل قوم ته ویسه او په دې باندې چې دی نو فیصلې کوه نو په دې ټیم کې اوس موسی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راغی ورته وایي چې ته خبر نه یې ته دلته راغلی او ستا قوم هلته بیا سرکشه شوی دی بیا ګمراه شوی دی ولې تاسو چې هلته یو کس سامری نومې دی او ستا په دې قوم کې دی او هغه چې دی نو دا خلک ټول په لعنت کړی دی او ګمراه کړی دی ستا قوم او خلک دوه درې فرقې شوی دی وایي ښه موسی علیه السلام سره غم شو چې واپس زر لاړ شم نو دا سامره چې د بني اسرائیلو په وخت کې خیر ماشومان یې خو ژوبه یې وکړو د بني اسرائیلو په وخت کې چې دی نو د مور چې وه هغې مثلا ګناه کړې وه دا ګناه نه بیا دی پیدا شوی لکه حرامي و نو دی مور د یېرې د وجې نه ویوړه په غره کې هلته یو کنده مسمس ته دا غارو په هغې کې دننه کېښود او ګټې پسې کېښودې چې چا ته پته ونه لګي الله طرف نه جبرئیل علیه السلام مقرر شو چې لاړ شو د دې سړي چې دی نو پرورش کوه نو جبرئیل علیه السلام به راته وه پی او کوچ او ګبین او دا به ولې ورکول په دې خپله ګوته باندې او د پرورش ورو ورو کوو اخر دا چې دی غړ شو د غار نه رابار شو او بیا په ګرځېدو شو ښار ته راکوشو چا ته پته نه لګي دا څوک دی بیا چې کله او موسی علیه السلام دا د فرعون په کور کې لوی شو نو دی دا خو دا سامری چې دا خو د پرورش خو جبرئیل علیه السلام کړی نو ته خو د جبرئیل علیه السلام ټول کمالات درته معلوم و چې دی په دې وخت کې راځي دا چل کې دا چل نو ده چې کله موسی علیه السلام هلته لاړو کوهي تور ده نو دلته دا سامری ولګېد قوم ته وایي چې تاسو کوم کالي چې هغه قبطیانو نه راوړي دي هغه کالي راجمع کړئ هغه کالي چې دي هغه د هند کافرانو کالي دي او دا زموږ دپاره ښه نه دي ویسېږي چې ویسېږو او هارون علیه السلام ته وایي چې دا کالي زموږ دپاره ګوره ښه نه د حرام مال دی او دا غونډ کوي چې ختم یې کړو نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام ورور و د ده نه مشر و هغه قوم ته اعلان وکړو قوم دا خبره ومنله کالي راغونډ کړه نو چې کالي راغونډ کړه نو کالي هغه سامري ټول ویلې کړه دې کې دوه روایت دي چې یا خو د کنده وکنستله په کنده کې داسې ډوغله دا ډوغله په دې شکل باندې چې لاندې د سخي شکل یې پکې جوړ کړو او دا کالی د سره زره ویلې کړه لاندې هغه ډوغلې ته کوشو د هغې نه سخی جوړ شو خو دې کې دی یو حرامي او بل کار وکړو دا هارون علیه السلام ته وایي چې هارون علیه السلام ستا دعا قبلېږي زه چې کله دا کالي ویلې کومه نو ته د الله نه سوال وکړې چې الله د دې وخت کې د دې سړي په زړه کې صحیح هغه دعا قبوله کړي نو هغه دا خو نیک سړی دی دومره حرام مال او د دې نه دغه کوي نو دا خو جوخه خو آخر ملامت یې کړو چې صحیح دی زه به الله دې سوال وکړي الله چې د په زړه کې صحیح هغه یې پوره کړي ته په زړه کې دا راوي چې الله زه دا او یا خدا ده چې دا کالی زه ویلې کړم او چې دی نه قدرتي چې دی نو ما ته سخی جوړ شي نو چې سخی ته جوړ شو دوه روایت دي یا خو د ډوغله وکنسته یا د قدرتي د سخی ته جوړ شو د دعا یې قبوله شوه نو د هغې نه پس چې دی نو د جبرئیل علیه السلام چې په کوم طرف باندې تللی و که نه اس باندې د هغه اس د خپو لاندې د جبرئیل علیه السلام اس په چې کوم ځای کې ولګي هغه شین کېږي دا هغه خاور راواغېستله او د قسخي په دې خوله کې ور واچوله نو دی خو د حرام مالو او دی خو جبرئیل علیه السلام د اس د خپې لاندې کومه خاوره هغه پاکه خاوره وه نو حرام او پاک یو ځای شو دواړه چې یو ځای شو نو عجیبه کرشمت جوړه شوه او جوړېږي هم داسې چې سقي په خوله کې ور واچو نو سقي شور شروع کړو اوازونه بیا به نارې شروع کړې نو خلکو ته وی ای خلک راشي وي موسی علیه السلام ته کوهي تور ته خدای اې د پاتې شوی دی هغه خو د مخکینه موسی علیه السلام د شرک نه راوباسلی قوم زم نظر خو نه څه کېده هغوی چې یو دا خبر خو صحیح د قوم درې ډلې شو یو قوم چې دی هغه د موسی علیه السلام د
خبرې نه غورځولې موږ موسی علیه السلام ته شرک باندې کوي مونږ چې دینو د دینه منع کړی شو یو قوم چې دی هغه ولګید دا خبره ول قبول کړه د سامری واغه سخته خدای وي دا زموږ خدای دی موسی علیه السلام مال تر خدای دی پاتې شوی دا خبره شروع کړه ایو ډله بکې واغه وته دا کار مکوي دا کار ورساسو خنه دی دا مکوي ور مده موسی علیه السلام خو بکیږي الله خو بکیږي ایو ډله به خلک نه سیدون به څه کار د پرځان بخبر جوړ کړي چې کله موسی علیه السلام واپس راغی دا خپل قوم حالات ولید نو قوم ته تاسو دا سجل کړی نو قوم ټول ته موږ توبه وکړه دا او موږ د الله معفو کې موږ خطا شي بیا باندې کوو الله له سوالو کې الله زما قوم توبه وکړه او ته معاف کا الله طرف نه بالکل الله تو فرمایي زه به معاف کوم په یو شرط تو به یو بل وجنی څنګه چل بوس کوي کم قوم چې په دوی کې ورته دا کار مکوي په خپل هم نه کوو هغه قلار شي هغه بیغه مکین دا کم قوم چې غره ناسو کنه چې نه بخپل کوو نه دوه منع کول دا خلک به ولګي او دا کم قوم چې دا عبادت کوو دا شرک دا خلک به وژني دا به قتل کی ځکه دوی خپلوان نه خلک په خپلوان خپکی چې دوی د زړه درد ورسي ځکه چې ولې دوی نه منع کوله یو وخت موسی علیه السلام ته توبه به مو کوي او توبې نه پس په تخښ نه یو بل قتل کوي بیا به تاسو الله معاف کیږي نه معاف کیږي صحیح ده اګه قوم ولګي دا کم چې خاموش پاتې شو دا بل قومي شرک ولا قومي قتل کو چې قتل کو نو سو وخت ردن موسی عليه السلام هغه تورات هغه خبري او دا کول شي په دې طریقه عمل کوي دا کوي جوابو به کداوی مړه دا دومره سخت خبري دا نه شو کولای دا په څوک کې دا ودا خبره ته ځان جوړ کړی ته دا الله په خبري نه دي الله په کتاب نه دي تبر دمو یقین نشته موسی عليه السلام ته موسی علیه السلام ته خپل قوم کې مشران کسان ما درغون کې د سر کسان ازه به بودم کوی تور ته د الله سره په خپل جدينو الله خبري به اوري چې ته یقین پیدا شي صحیح ده او یا کسان د قوم نه منتخب کړه اتیا الله ستیاغه پات دوته واده کړه او یا یو بوت له کوی تور ده کوی تور ته بوت لنو د غره د اغاړه نه आवाज راته غیبانه چې موسی زستاره به ما دا کتاب زما کتاب د سا قوم دی په دې باندې عمل کوي نو قوم ورته وی چې دغه دا خو دغه نه خو تاسو څوک نه ولې د موږ توازن کوي او دا خو الله نه دی تاسو کارو کې چې الله ته چې موږ ځان پړاګه وخت کې زموږ د الله وینو د څنګه دی موسی عليه السلام ته عجیب خلک کې وی موسی عليه السلام دا تمنا خو ما کړو د الله نه په دې طریقه چې لکه ګوره په دوه قسمه سوالي یو دای چې تما توخه د څنګه د غزي ز خبرو مانم بل شي یا دا دمره کوله موسی عليه السلام د الله په څومره کوله دا څومره کوله خبرې دی په څومره کوله دا زوینه ما نو دې کسانو د خبر الټه وکړه چې دا تاسو څنګه رب دې موږ ته وخت چې موږ وینو دا موږ ته دا کې دا موږ وینو لکه په ګستاخی الفاظ باندې وي چې موسی عليه السلام الله ته سوال وکړو الله طرف نه پی صافې ډراله او عذاب پیراغه او دا ټول پاکه کې مړ شو او یا وانه په یو ځای کې مړ شو تبا موسی عليه السلام الله سوال وکړ الله پاک زما کوم ډېر جنجال ډېر په زورونه مل تراويست دي اكو ځکه واپس ځای خالی لاړ شم دا قوم زما سره نه دا بیا کسان دا خو مشران کسان دي پکې دا قوم به ما سي ایمان راوړي زمانه په ټول خلاف شيو دا خو الله ډېر په ګرانه شي کته دا قوم ماته دوباره ژوندې کې دا بیا کسان ډېر بخي الله دعا قبول کړ واپس ژوندې شو بیا لاړه وځه سي مون خبره مونږ ځه چې لاړ خپل کلی دا په کلی کې وای چې بالکل موسی عليه السلام رب چې مونږ ته وی یا زما کتاب دی د موسی زما پیغمبر دی او په دې عمل کوي خو الله دا وی دا به خبره ځانه جوړ کړه الله به کدام وی چې تاسو خیر کې کمی خبرې لګرانی نشي عمل په نشه کول نه خیر دا غنه قدارېږي موسی عليه السلام دا په کم دی دا په کني دی ولي الله یو الله کو تور اگر غون راچوت کو راوي ستدي په سره ودرو د قران کې ذکر دی د به سره اگر لپاسه ودرو ومنه کنه منه ومنو دا الله منو چې غرب دی خو کې خو د بیا به دی خو نه منو که سړی په دې ماشومان غوګونه ونی سي کنه شاده ګوري تق شان يبدي تفسيرون منو بس منو ځه بس وی بالکل منو چې غرب اخو دغه شو نه منو څخه جنجال قوم بیا هغه سامره موسی عليه السلام هغه تم خیری وکړیو هغه سخی هغه دغه کو هلاکه او تبای کو دا هغه چې دی هغه واقع کې وَإِذْ وَعَدْنَا وَقِچ وعده واغسمونګه موسی عليه السلام 40 سلويخ ليله نشپو سلويخ تشپو
ثم اتخذتم العلا بيد قوم ونسخي لرا بخداي سرا بجڑا من بعد رسول موسى عليه السلام نطود کوه تورتا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی بزان ثم عفونا به مونږه معافي وکړان کوم تاسو ته من بعد ذالک ورسول دې کارنا لعلکم تشکرون دې پر د شکر ادا کړئ وإذ وعدنا كما وعده واغسم قد موسى عليه السلام نار 40 ليلة صليخ تشبو ثم اتخذتم العدة بتاسخي ونوب خداي سرا من بعد ورسد موسى عليه السلام نتود کوه توردا وانتم ظالمون ويتاس ظلم كونكي فخفل زانونو ثم بیا عفونا مونږه معافي وکړه عفو وکړه عنکم تاسو ته من بعد ذلك ورسل دې خبر نه دې کارنه لعلکم تشکرون دې پر دا شکر ادا کړئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم